نحمده ونصلي على رسوله الكريم زمام شرانو کشرانو مسلمانانو ورونو امید لرم ښه به یې ښې ښې اکثره به یې او د ژوند په مزو کې به یې یو ځل بیا د وخت بعد ستاسو په خدمت کې نوي ویډیو سره حاضر یم زما عزتمندو د ویډیو سټارټ کېدو نه مخکې که زما دا ویډیو ستاسو خوښه شي نو لایک هم ورکړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ او ښایسته کمنټ هم وکړئ ما سپورټ کوي ستاسو په سپورټ باندې به زه انشاءالله مخکې ځم دنیا هم داسې وکتل یو نوی یوټیوبر یا ټیک ټاکر وي دومره خلک مینه محبت سپورټ ورکړي خو ما لا چا سپورټ او مینه محبت رانه کړو نو ما ته هم مینه محبت او سپورټ ضرورت دی چې تاسو له زه انشاءالله بهترین او ښایسته ویډیوز غواړم نو راځئ ویډیو سټارټ کړو زما عزتمندو خبره داسې ده چې څنګه تاسو ته پته ده ګرمي ده اور نوي مشرانو سره ذاتي دشمني شته مشران زمونږ د سر تاجونه دي او مونږ به عزت کوو مونږ به قدر کوو مونږ ته اسلام هم دا وایي زما عزتمندو خبره دا ده چې زیاته مشرانو نه کله چې خولې لاړې شي نو بدبویي ته ځي او څښا غوندې نو هغه راشي لمونځ کې یو سره ودرېږي بل سره ودرېږي هغه بل مسلمان ته هم بیا تکلیف وي زما عزتمندو نو درخواست کوم دا مشرانو ته چې ځان له یو ښایسته عطر والي جومات ته چې راځئ لامبئ ښایسته عطر لګوئ او صفا انداز کې جومات ته راځئ ښایسته پاکې کپړې اچوئ چې بوی درنه نه ځي ښایسته عطر مږئ سنتو په نیت باندې او هغې نه علاوه د جومات یو خپل قسمه آداب دي د هغې خیال ساتل پکار دي هغه چې سړی خپل علماو سره کېنو چې به مونږ ته جومات آداب وښایي جومات آداب څه دي او دعا کوم رب ذوالجلال نه چې الله پاک دې په خبرو باندې عمل کول توفیق رانصیب کړي نو چې بیا هم دا خبره کوم په اخره کې چې مشرانو سره مې هېڅ قسمه ذاتي دښمني نشته زما مشران دي ټولو عزت وکړو او مونږ ټول چې څومره زما کتونکي دي د مشرانو عزت وکړو وکشان باندې شفقت کو الله رب العالمین پر خبر باندې عمل کول توفیق نصیب کی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.